د دې نه مخکې یوسف علیه السلام رور بنیامین دا هم یوسف علیه السلام په سچل باندې گرفتار کو او د یوسف علیه السلام دا نور رونه چې کوم نو په دې کې دا مشر یهودا یا روبیل دا خبره وکړي تر څو پورې ما ته پلار نی ویلی چې واپس خپل کلي ته راشه کنعان ته راشه د مصر نه یا الله تعالی وحی نوي کړی چې دې د مصر نه کنعان ته راولېږه نو تر هغې پورې به زه د مصر نه کنعان ته نه ځم ځکه چې پلار د دې د راتلو په وخت کې ورسره دا خبره کړې وه وعده یې په الله سره اخیستې وه چې تاسو به د بنیامین پوره په پوره چې کوم دی حفاظت کوئ پوره حفاظت پې کوئ پوره خیال به یې ساتئ نو هغه پلار خو چې کوم تدبیرونه اختیار کړل او څومره کلکه وعده یې د دې نه واغسته د هر څه باوجود هغه صدمه حضرت یعقوب علیه السلام ته ورسېدله بنیامین یې ګرفتار کړو دوی چې کله واپس رالل نو یهودا یا روبیل هلته پاتې شو دا 9 زامن د یعقوب علیه السلام واپس رالل پلار ته او پلار ته وایي چې ته بنیامین په غلا کې گرفتار شوی دی غلا یې کړې ده د بادشاه پیمانه یې پټه کړې ده هغه په غلا کې گرفتار شوی دی او بیا ورله دلایل هم ورکوي دا پلار مطمئني هم په دې خبره باندې چې که ستا زموږ په دې خبره باندې یقین نه کېږي نو ورشه د مصر والا نه تپوس وکړه ټول مصر کې دا خبره ډنډوره ده چې د کنعان نه کسان راغلي وو او په هغې کې یو کس چې د هغه نوم بنیامین دی هغه غلا کړې ده او د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا وو چې کوم کس په غلا وکړله نو هغه چې د چا نه به یې غلا کړې وه د هغه غلام کېدو به د هغه سره بیا وو دا خبره ورته وکړه دا خبره ورته دې زامنو وکړله خو مصر ته نشي تللی نو مونږ چې په کومه قافله کې راغلي یو کنعان ته هغه خلک راغلي دي ورشه د هغې نه تپوس وکړه خو زمونږ په خوله باندې دې یقین نه کېږي نو هغې مونږ سره وو د هغې د مخې یوسف علیه بنیامین چې کوم دی غلا کړی دی او په غلا کې بادشاه عزیز مصر هغه چې کوم دی گرفتار کړی دی بهرحال خو یعقوب علیه السلام دا خبره زړه ته نه پرېوتله په دې وجه باندې چې د دې نه مخکې د یوسف علیه السلام سره دوی دوکه کړې وه دی ورور او هغه یې کوی ته لړکو کمیس یې ته وباسو په وینه کې لون کو او واپس یې پلار ته راوړو چې بابا جانه یوسف علیه السلام چې کوم دی هغه شرمخ وخوړو نو خو پیغمبر و هغه چې کمیس وکتو نو ورته دا شرمخ دوره هوښیار و چې کمیس یې روغ ایستی دی زما زوی خوړلی دی نو هغه کې خو دوی ته معلوم شي چې دوی دروغ وایي نو په دې وجه پې یعقوب علیه السلام یقین نه کوو او دلته سوال پیدا کېږي چې یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و او دلته کې زامن په دې خبره کې رښتوني وو نو بیا به ولې یعقوب علیه السلام یقین نه کوو بیا دې جواب دا دی تفسیر قرطبي لیکلی دی چې مجتهد نه کله خطا کېږي او کله په خپل اجتهاد کې صحیح کېږي نو مجتهد چې کله په خپل اجتهاد کې صحیح شي نو دته الله 2 اجر ورکوي او چې کله مجتهد په خپل اجتهاد کې خطا شي الله ورته 1 اجر ورکوي د دې کوشش ورته د دې محنت ورته 1 اجر ورکوي نو پیغمبران کله کله اجتهادي غلطۍ د دې نه کېږي اجتهادي غلطۍ ښه خو په دغه غلطۍ باندې پیغمبر مستقل نه پاتې کېږي الله ورله تنبیه کوي او الله تعالی بیا سمې لار طرف ته راولي چې په کوم ځای کې د اجتهاد کې خطا شي د وحي په ذریعه باندې هغه ته اطلاع وشي د ځای کې خطا شوي د پیغمبر خطایي لرې شي او سمې لار ته راشي اجتهادي غلطي لکه څنګه چې دلته کې یوسف علیه السلام خو دوی غورځولی وو کوی دی غورځولی خو مړ نه و یعقوب علیه السلام ته پته وه چې دی مړ نه دی نو هغه ځای نه دلیل ونیسو چې څنګه یوسف علیه السلام سره غداري کړله دقسې به د بنیامین سره غداري کړي اجتهاد کې خطا شو نو تفسیر قرطبي وی چې په اجتهاد کله مجتهد خطا کیږي پیغمبرانو اجتهادي غلطۍ کیږي او پیغمبر په دغه غلطۍ باندې مستقل قائم او دائم نه پاتې کیږي هغه غلطي ورله الله تعالی وباسي ختمي ورله د وحي په ذریعه باندې نو یوسف علیه رونو چې کوم دی یعقوب علیه السلام ته ډېر دلایل ورکړو هغه مطمئن شو او دی وی چې دا تاسو کومې خبرې کوئ دا خبرې ستاسو د زړه تاسو ته دا خبرې کړي دي دا ستاسو د ځان نه دا خبرې جوړې کړي دي دغه شان دي په حقیقت کې نه دي
او بیا وفرمایل چې فصبر جمیل، صبر بهترین سیز دی، زه به صبر کوم. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، امید دی د الله تعالی نه چې الله به راولي ما ته بهم دوی لره جمیعا ټول. الله نه امید دی چې دا ټول به ما ته چې کوم دی الله تعالی راولي. انه هو العلیم الحکیم، بېشکه هغه پوهه دی او خاوند د حکمت. اوس دلته کې یعقوب علیه السلام دا خبره ولیکل چې ټول به الله ما ته راولي. یا د دې نه وروستو د خپلو زامنو ته وي یا بنیه یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، ورته وی ای بچوړو تاسو لاړ شئ او تالاش کړئ یوسف علیه السلام و اخیه او د هغه ورور. ولا تیأسوا من روح الله، او تاسو من امیده کیږئ د الله تعالی د رحمت نه. انه لا یأس، نه امیده کیږي من روح الله د الله تعالی د رحمت نه الا القوم الکافرون، مگر کافر خلق چې کوم دی د الله د رحمت نه امیده کیږي. دومره کلکې خبرې یعقوب علیه السلام ولې کولې؟ دي خو ورته وی هغه شرمه خوړلې دي. بیا یعقوب علیه السلام وی تاسو ورشه دي وګورئ، یوسف علیه السلام وګورئ، رور ورله وګورئ، دا دواړه وګورئ، د الله د رحمت نه امیده کیږئ. او بره وی چې عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، امید ده چې الله تعالی به ما ته راولي دي ټول به ما ته الله تعالی راواپس کړي. یو وجه دا وه چې بعضې مفسرینو لیکل دي چې یوسف علیه السلام کوم خوب بیان کړی و خپل پلار یعقوب علیه السلام ته چې زه وینم چې ما ته 11 ستوري، یو نور او یو سپوږمۍ سجده کوي. نو پلار یې خو پیغمبر و یعقوب علیه السلام، او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم پیغمبر و، او د اسحاق علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر او پیغمبري خلق و. نو خو د خوب په تعبیر باندې پوه شو او دته ویم یوسف علیه السلام ته دا خوب د خپل ورونو ته م بیانوه. نو یعقوب علیه السلام د دې خوب دا تعبیر ایستو چې دله به الله شان ورکوي، مرتبه به وله ورکوي، نبوت به وله ورکوي، د خوبونو د تعبیرونو چل به ورته الله تعالی ښیي. او یو نور او یو سپوږمۍ، نو نور یې پلار دی او سپوږمۍ مور ده. نو د دې نوم یعقوب علیه السلام د دې خبرې اندازه ولګوله چې زما په ژوندانه کې به یوسف علیه السلام دغه کمال ته وررسي. او دا 11 رونه یعنی بنیامین او 10 رونه میرني دا به ورته په خپو کې پراته او د ده تابعدار به جوړېږي. نو د دې خوب نه یعقوب علیه السلام دا اندازه لګوله چې یوسف علیه السلام مړ کېدی نشي. دویمه دا چې د یوسف علیه السلام د رکېدو نه 40 کاله وروسته یو پیره ملک الموت اسرائیل علیه السلام راغی او د یعقوب علیه السلام سره ملاقات وکړ. یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل وی من انت، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وی انا ملک الموت، زه د مرګونو فرشته یم، ملک الموت یم، اسرائیل علیه السلام یم. ورته وی ستا د په الله قسم وي چې دا راته ووایه چې تا زما د زوی د یوسف روح قبض کړی دی او که دی نه دی قبض کړی. یو ملک الموت ورته وی چې ما ستا د زوی د یوسف علیه السلام روح نه دی قبض کړی. نو د دې نه ورته هم اندازه شوې وه چې یوسف علیه السلام روح دا خو ملک الموت قبض کوي که نه، اسرائیل علیه السلام روحونه قبض کوي. نو هغه ما ته ووایي چې ما ستا د زوی روح نه دی قبض کړی، نو زما زوی چې کوم دی مړ نه دی، زما زوی ژوندی دی. نو یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته دا خبره وکړله چې امید دی چې الله تعالی به ما ته خپل ټول زامن چې کوم دی واپس کوي. دا زامن ورته وایي دا ټولې خبرې چې کله یعقوب علیه السلام وکړلې نو بل طرف ته د زامنو نه مخ کو او یې فرمیل وقال یا اسف علی یوسف، وی افسوس دی په یوسف علیه السلام په جدایۍ باندې. وابیضت عیناه، او سپیرې شوې عیناه دواړه سترګې د یعقوب علیه السلام من الحزن د غم د وجې نه، فهو کظیم، او هغه خفا او دلګیر ناست، د غم نه ډک په ناست یعقوب علیه السلام. قالو تالله، نو د زامنو دوی په الله تعالی قسم، تفتؤ، ته خو همیشه تذکرو یادوي یوسف علیه السلام، حتی تر دې پورې تکون حرضا چې ته به بیمار شي، او تکون من الهالکین، یا به ته د مړ کېدونکو نه شي. پلار ته وایي ته هر ټیم یوسف علیه السلام یادوي، داسې مه کوه
ته چې هر ټیم د یوسف علیه السلام یادوې یا به بیمار شي د هغه د غم د وجې نه او یا به مړ شي د یوسف علیه السلام د غم د وجې نه. پلار ورله جواب ورکړي قال انما اشکو بېشکه زه بیانوم بثي خپل خفګان و حزني او خپل غم الی الله الله ته واعلم او زه پوهېږم من الله د الله د طرف نه ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ. زامن ورته وي ته بیمار شي یا به مړ شي دومره جړا مه کوه. یعقوب علیه السلام وایي زه خو ستاسو ته جړا نه کوم تاسو ته فریاد نه کوم زه خپل رب ته فریاد کوم او د خپل رب ته چې کوم دی جړا کوم فریاد کوم انګولا کوم او د خپل رب نه خپل بچیان چې کوم دی غواړم تاسو ته مې څه نه دي ویلې. او بیا د زامنو ته وایي یا بنیه ای بچوړو اذهبوا تاسو لاړ شئ فتحسسوا او تاسو تلاش کړئ من یوسف علیه السلام و اخیه او ورور د هغه ولا تیأسوا او تاسو من امیده کیږئ من روح الله د الله تعالی د رحمت نه انه لا ییأس نه امیده کیږي من روح الله د الله تعالی د رحمت نه الا القوم الکافرون مگر کافر خلق او کافر قومونه د الله د رحمت نه امیده کیږي. پس ورشه دی وګوره دا نو د دې نه یعقوب علیه السلام ته اندازه لګېدلې وه چې زما دا بچیان خاص کر یوسف علیه السلام نه دی وفات شوي دی به الله تعالی ماله راکړي. دا دومره تکلیف د یوسف علیه السلام په غم کې 40 کاله یعقوب علیه السلام جړلي دي. دومره یې جړلي دي چې په سترګو کې د ډېرې ژړا د وجې نه توروالی ختم شوی نظر یې تللی دومره یې جړلي دي 40 سال د یعقوب علیه السلام پسې جړا کړې ده. دا دومره دا د څه د وجې نه دی دومره لوی امتحان کې یعقوب علیه السلام دا مبتلا شو. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه زیات تکالیف په خلکو کې د انبیا علیهم السلام ته رسېږي. یعقوب علیه السلام خو وجه څه وه وجه دا وه چې بیا وروسته الله جل شانه ته وفرمیل چې ای یعقوب علیه السلام تا اوس ما طرف ته رجوع وکړه ما ته توجه وکړه ستا دا غم به لرې کړم یوسف به درله را پیدا کړم هغه به درله راولم خو تا ته پته شته دا څه د وجې نه چې یو پیره سوالګري آواز وکړو او تاسو ځان له چیلې یا د چیلې بچې حلال کړی وو او هغه مو پخه او هغه سوالګري ستا د دروازې نه دقه شانتې تلي نو دا د هغې د وجې نه ته ما په دومره تکلیف کې مبتلا کړی. یعقوب علیه السلام ورته وایي چې الله پاکه اوس څه چل وکړم ورته وی چې بس چې اوس هم زه خیراتونه شروع کړم اوس هم زه صدقې شروع کړم زه به د دغه نه بچ شم. یعقوب علیه السلام به بیا روزانه خلک راوستل او په هغې باندې به خوراکونه کول چې د چا به روژه وه وي راځئ یعقوب علیه السلام ما سره روژه ماته کوي. څوک به مسافر هغه به د لار نه راغسته او راشه ما سره چې کوم دی روټۍ وخوره ما سره اوبه وڅښه ما سره روټۍ وخوره. دا بیا یعقوب او دویم وجه دا وه چې یو پیره یعقوب علیه السلام مونځ کو نو چې مونځ یې کو نو په تهجدو کې ولاړ دی یوسف علیه السلام ته نظر شو. الله تعالی فرشتو ته وفرمایل چې ګوره دی ما ته ولاړ دی یعقوب علیه السلام او زه د طرف ته متوجه یم او د زمانه دا نظر واړو خپل بچي طرف ته بچی به د خوب کې یوسف علیه السلام خرړېدو نو دا خرړېدو طرف ته چې کوم دی توجه لرم. د دې وجې نه الله تعالی په دومره لوی امتحان کې واچو په هغه امتحان کې هغه کامیاب شو یعقوب علیه السلام. نو داسې غلطي نه وه خو د لویو خلکو هغه نیکۍ چې دي نو دا زمونږ او ستاسو هغه ګناهونه دي. مونږ ستاسو ته چې زمونږ تاسو چې کومه نیکي کوو که نه نو دا د لویو خلکو ګناهونه دي. مطلب دا چې څومره یو کس الله ته نږدې نو که هغه معمولي د سترګې د رب مطابق دې چې کوم دی غلطي وکړي فوراً الله تعالی ورله تنبیه ورکړي خاص کر پیغمبران علیهم السلام معمولي غوندې توجه د الله نه واړي فوراً ورله الله تنبیه ورکړي تکلیف پرې راولي تنبیه ورله ورکړي چې ګوره د دې ځای کې خطا یې. د دې وجې نه الله تعالی یعقوب علیه السلام ته بیا وروسته ورته رابچې میله وشي او دوی بیا ټول راشي د قنعان نه مصر ته او ډېر د خوشحالو ژوند تېري.